أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نراني درس کی إن شاء الله العزيز سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 10 آیات نمبر 95 96 آیاتونه به ویل کېږي ان شاء الله. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي وای اے پیغمبر تو ورته وای صدق الله، الله چې نو رښتیا ویلي دي، الله پاک رښتیا ویلي دي. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، پس پیروي کړئ تاسو د ملت د ابراهیم علیه السلام چې هغه حنیف و. وصدق الله، الله رښتیا ویلي دي. کومه خبره؟ نو دا خبره چې الله پاک نه اوخ غوښه حرامه کړي، نه د اوخې پی حرام کړي دي. دا تاسو د خپل ځان نه چې نو دا خبره جوړه کړې وه. الله رب العزت چې نو دا نو حرام کړي. دا خو حضرت یعقوب علیه السلام ته دغه بیماری وه او داغه په نظر منلو، داغه نظر په وجه دا په ځان حرام کړو. نور چې نو هغه د سولو د الله پاک د طرفه د دې حرمت چې نو دا نه دی راغلی. نو په کار خدا ده چې تاسو اوس دغه ملت ابراهیمی دغه تاسو اتباع وکئ او دغه شانتی چې هغه ابراهیم علیه السلام حنیفه چې هغه د تمام ادیان باطل نه دین حق طرف ته مایلو، نو تاسو هم دغه باطل قید ټول پرېږدئ او دین حق طرف ته چې نو مایل شي. وما کان من المشرکین، او نو هغه د شرک کوونکو نه. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. دا چې نو هغه هم دغه شان د یهودو یو اعتراض متعلق چې نو جواب الله پاک نازل کړی دی. دوی دا خبره وکړله چې حضور علیه السلام دوی خو بیت الله شریف ته مخ کوي او منځ کوي، حالانکې د بنی اسرائیلو چې څومره انبیا علیهم السلام راغلي دي، نو د ټولو انبیا علیهم السلام چې نو هغه بیت المقدس طرف ته مخ کړی دی او منځ یې کړی، قبله یې هغه وه. الله جل جلاله دا آیات راولېږلو چې نه وړاندې پیغمبران دغه وړاندې قبله نه وه، بلکې د دین وړاندې قبله چې نو هغه هم خانه کعبه وه. نو الله رب العزت وی ان اول بیت، اولنې کور وضع للناس، هغه چې د خلکو د پاره چې نو هغه وضع شوی دی د پاره د عبادتو، للذي ببکة مبارکا وهدى، هغه چې کوم ځای په مکه مکرمه کې دی چې برکت والا دی او د قشانت مبارک نه هدایت والده د خلکو د پاره. نو روایت کې راځي د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت مفهوم دی. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه تاسو کړو د الله رسول د ټولو نه اولنې کور مخپز مکه چې نو هغه کم جوړ شي. نبی رسول الله ورته فرمایل د ټولو نه وړاندې کور چې نو هغه بیت الله شریف خانه کعبه جوړ شي. بیا دغه نه ورستو سلويخ کاله بعد چې نو هغه بیا بیت المقدس جوړ شوی دی. نو د ټول نه وړاندې حضرت آدم علیه السلام چې څنګه دنیا ته رالو، بعض وایي چې د ټول نه وړاندې تعمیر هم داده، ځکه آدم علیه السلام د الله جل جلاله پیغمبرو د خپل کور نه مخکې د الله کور جوړ کړی دی. او بعض حضرات وایي چې ان اول بیت وضع للناس د دې نه مراد عبادتګاه ده. نو د ټولو نه وړاندې عبادتګاه چې نو هغه خانه کعبه شریفه جوړ شي. بیا دغه نه ورستو حضرت آدم علیه السلام چې کله بیا فلسطین عراق دغه طرف ته نو سفر وکړو سلويخ کاله بعد بیا آلته چې نو هغه بیت المقدس چې نو دای جوړ کولو. بعض حضرات ویلي دي چې کله چې نو اولنې نو داولو بیا د عبادت خانه د شانتی را روانه و ان تر دې چې طوفان نوح رالو. نو طوفان نوح کې بیا چې نو هغه د ارتاو شول، خود دې بنیادونه بیا هم چې نو هغه برقرار ولو. د پاسه کوم آبادی چې نو هغه ارتاو شول د شان چې نو پاغه باندې خاورې ګټي وغیرہ نو دارالي بنیادونه چې نو هغه بیا هم باقی ول.
لکه څنګه چې مخکې دی نو هغه په آیات نمبر 127 کې چې نو هغه دویمه سپاره کې تیر شو و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعیل. نو آل دې دغه آیات نه په خپل معلومیږي چې بالکل چې نو هغه ختم نو وړاندې تعمیر د ابراهيم عليه السلام نه بلکې حضرت جنو آدم علیه السلام کړي ځکه يرفع من القواعد بنیادونه ول نو دا هغه بنیادونه ول کم چې آدم علیه السلام نو هغه خو دیولو. بیا دغه نو ورستو چې هغه دویم تعمیر د چې حضرت ابراهيم عليه السلام وکړو. بیا دغه نو ورستو چې هغه بیا د قشانت چې هغه د حادثات را لږه سره چې بیا بیت الله شریف چې شهید شو. بیا د تعمیر چې هغه قوم امالقه وکړلو. بیا دغه نو ورستو د تعمیر چې هغه بیا د حضور علیه السلام د نبوت نه لکوټه مخ کې بیا چې هغه قبیله جرهم چې هغه خلکو آباد کړلو. دغه شان بیا دغه نو ورستو قبیله جرهم نو ورستو د مکه قریش چې آباد وغلو او دغه وخت کې د الله پیغمبر چې هغه ځواني کو الله پیغمبر ته نبوت لا نو میلاو شي. دا کم حجر اسود چې وس په کوم نقشه باندې په کم ځای پروت دی نو دا د الله پیغمبر چې هغه راوړل او د قضیه کې خو د مشهور او معروف چې قصه ده. بیا دغه نه اورستو بیا د الله پیغمبر چې نو هغه د خبره خواهش اظهار وکم زماړه غواړي چې نو هغه د بیت الله شریف په هغه نقشه باندې واپس جوړ کم په کمی چې حضرت ابراهيم عليه السلام جوړ کړو. حضرت ابراهيم عليه السلام چې په کومه نقشه جوړ کړو نو هغه کې دا ونو د حتیم دا کم ځای چې نو دا په خانه کعبه کې دن نولو. دویم چې نو هغه په دې کې 2 دروازې یو چې نو هغه مشرقي او یو مغربي نو په یو دروازه باندې به خلک چې نو هغه داخليدل او په دویمه دروازه باندې بوتل. دریم چې نو هغه تغیر په قریش درستو چې ابراهيم عليه السلام چې کومه دروازه جوړه کړو د خانه کعبه دا د زمکه سره چې نو هغه هموار ولا. بیا چې کله قریش جوړو نو دوی کې دغه تغیرات چې نو هغه وکړل نو یو د هغه د حتیم چې نو دای دی بهر کړلو. پار کار کې د الله پاک چې نو هغه حکمت ني ځکه عام غریب خلک زموږ په شان دي کمزوري دا خو دغه ته د نسوک پرې دي نو دغه حتیم پاتې شوی دی نو خلک چې څوک پدای کې موضوع کې د دې سړي لکه خانه کعبه کې چې دن نو کی الله دی بار مونږ بوزي. نو دغه چې نو هغه شم دویم دا غوي د چلو کو چې دویمه دروازې بند کړه دغه یو چې نو هغه مشرقي دروازې پرې خوندل. دریم دا غوي چې نو دا کار وکړلو چې دغه دروازې د زمکه نه چې نو هغه اوچته کړل. وسوم که خیال مکړه هغه دروازه چې نو د زمکه نه وسوم اوچته نه پړوي چې نو هغه ورته خودل کېږي نو چې څوک هغه غواړي هغه ورته داخلي دي شي چې څوک نه غواړي هغه ورته نشي داخلي دي. نو حضور علیه السلام چې زماړه غواړي چې دا واپس په هغه ابراهيم علیه السلام د نقشې مطابق چې نو هغه جوړ کړ. بارن خو نبی علیہ السلام نه د خلک اوس نوی مسلمان شي دی اوس په دې نه چې نو هغه افراط تفرید به جوړ شي د الله پیغمبر دغه کار په خپل ونه کړو. بیا حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله د مکه گورنر شو جنو هغه مکه باندې دغه بادشاہي رانه نو دغه جنو د حضور علیه السلام دغه حدیث په بنا باندې خانه کعبه چې نو هغه بیا چې نو تعمیر ابراهیمی په شکل بیا جوړ کړل. بیا چې کله هغه شانت جوړ شول نو بیا چې کله نو هغه حجاج بن یوسف چې دا ظالم لوی ظالم تیر شوی د بخانه کعبه باندې حمله وکړه عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه شهید کړل او ډیر ته نو هغه نقصان او تاوانونه د قصې وکړل. نو بیا وی چې خلک وجنه نو هغه د دې نسبت حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته کوي نو دغه کعبه د غشته تعمیر د بیا ختم کړو. دای شي کړو دا وس چې کوم نقشه د پدې نقشې چې نو د قریش په دغه نقشې واپس جوړ کو. نو کله چې بدغه نقشه واپس دوباره جوړ کړلو نو بیا دغه نه اورست چې کم نیک مسلمانان بادشاہان بیا لکه هارون رشید بادشاہ دي سیدا نو دی امام مالک رحمت الله علیه چې نو هغه په وخت کې ژوندو دا هغه وی چې مونږ غواړو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث موافق بیا هغه شادي جوړ شي. امام مالک رحمه الله ورته فرمایل چې د الله د کور بیت الله شریف نه چې نو هغه تاسو خلکو د پاره کیلو نه ما جوړوي. یو بادشاہ برازي په یو نقشه به کې بل بادشاہ برازي په بل نقشه چې نو هغه به جوړي. لہذا دا په دغه اشته نقشه باندې چې نو هغه پرې د په دې باندې صحیح نه کڅوک په دې کې تعمیرات کول غواړي و توسعه په کې کول غواړي آ کول شي خو اشته تعمیر سره بچي نو هغه څوک دخل نه ساتي. اوس هغه تعمیر چې نو هغه د قشانت را روان نه نو دا وسنه چې کم تعمیر دی دا بیا اق قریش هغه تعمیر باندې اب جنو حجاج بن یوسف جوړ کړ او پاک تعمیر را روان دی. بهرحال
نو الله وی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه 50 فٹ چې نو هغه د دې بلندینه او 44 فٹ چې نو هغه مربع 44 فٹ چې نو هغه د دې هر یو طرف چې نو هغه 44 فٹ چې نو هغه پلان دی نو په دې طریقې سره وس دغه جوړ شوی دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکه دغه شانتي مسجد اقصی چې نه بیت المقدس شریف نو بیت المقدس دا هم چې نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دا جوړ کړو نو بیا دغه اورستو حضرت اسحاق علیه السلام سلويخ کاله بعد د بیت المقدس چې نو هغه جوړ کړو بیا دغه بیت المقدس دغه آدم علیه السلام جوړ کړو خو هغه د قشان شهید شو نو بیا چې کله جوړ شول بیا هغه ولو بیا د حضرت داوود علیه السلام په زمانه کې دغه په کې لګه توسعه وکړه بیا چې حضرت سليمان علیه السلام چې نو هغه زمانه رااله نو هغه بیا په اعلی طریقې سره چې نو هغه جوړ کړو بیا چې نو هغه د 1967 65 67 پورې دا چې نو هغه د مسلمانانو په قبضه کې مسجد اقصی بیا دغه وخت نه اورستو بني اسرائیل چې نو هغه په دی باندې حمله وکړو الله دې مونږ ټول ته عفو کې ټول چې نو هغه خصوصا چې نو سوره چې نو مسلمان حکمران هغه په دغه باندې چې نو هغه سره نظر لا اوسه پورې نشته کارب دی او کاجم دی ټول د دې وخت پورې چې نو هغه اوس د هغه په تسلط کې الله دې غیبانه آزاد کړي نو ځکه الله وی ان اول بیت وضع للناس تاسو دا خبره چې نو هغه خطا ده اولنې کور په مخبز مکه د خلکو د عبادت د پاره چې کوم وضع شوی دی نو هغه بیت الله شریف دی للذي ببکته هغه چې کوم په مکه کې دی نو مکه چې نو هغه مکه ته مکه هم ویل کېږي او مکه ته چې نو هغه بکه هم ویل کېږي مکه ورته چې نو هغه ویل کېږي ځکه مکه ویل کېږي نوم ته مونږ اردو کې چورته ناف وي نو دې نوم ته ویل کېږي او نوم چې نو هغه د انسان د قد مطابق دا بالکل په منځ باندې نو ګو دا مکه چې نو ام القرى ده دا هم د ټوله دنیا په منځ ده د نن جنوب شمال مشرق مغرب دا هر طرف نه چې تر راځي دا مکه بالکل سنټر او منځ ده او بعض حضرات وایي چې دې ته د مکه د دیو جنوي لیکيږي څنګه چې ماشوم کله په خېټه باندې د مور نو دې چې نه په وخت کې کم خوراک کې نو د نوم په ذریعہ باندې په دغه راځي نو د قشانت د مکه نه خلق ټول دنیا مسلمانان ته چې نو هغه روحاني خوراک د دې روان دی نو ځکه دې ته مکه وایي بکه للذي ببکته هغه چې په بکه کې یعنی مکه کې نو مکه دویم نوم بکه هم دی بکه معنی چې نو هغه د چې نو هغه 60 ماتول 60 ټټېدل کده کېدل نو دې کې چې څومره هم عجم دي که عرب دي که بادشاهان دي که غریبانان دي ټول د مونږ په وخت کې چې نو هغه دغه طرف ته سر کې او سرخ کته کوي الله ته سرخ کته کوي جهت چې نو هغه دی او دویم معنی کړل چې هغه په دې سر دی نو هغه گردن توړنه نو کم کسانو چې چا مکه ته هم بد قتل دي الله پاک داغه نه سنابت کړي او باغې باندې مشهور او معروف چې نو هغه قصه د ابره ده نو ځکه دې ته بکه چې نو هغه ویل کېږي مبارکن برکت والا ده اوس د دې برکت چې نو هغه څنګه نه ویل دې برکت چې نو هغه ظاهري هم ده او د دې برکت چې نو هغه باطینی هم ده ظاهری برکت چې نو هغه ځکه د برکت معنی چې نو هغه د مخ پوړان د تل ترقی کولو نو برکت معنی نه نو هغه دقنه نو ایدا مبارکن برکت والده نو د خانه کعبه ظاهری هم چې نو هغه ترقی ده او باطنی چې نو هغه هم ترقی ده ظاهری چې نو هغه ترقی پای کې توسعه راځي د کم زه تور سره دنیا چې کم یو شی ګوري نه داته ته په مکه مکرمه کې چې نو هغه میلاویږي باطنی چې نو هغه هم دنیا شی فضایل او برکات دي لکه حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دی وې کم سره چې ځان له یوازې منځ کې د ته یو په یو میلاو شي کم سره چې نو هغه د محلې په جماعت کې چې نو هغه منځ کې نو د یو منځ په 20 درجه کم کس چې په جامع مسجد کې نو هغه منځ کې د یو منځ نو هغه په 50 باندې کم سره چې نو هغه په مسجد اقصی کې منځ کې یو منځ نو هغه په زر باندې کم سړی چې نو هغه په مسجد نبوي کې منځ کې نو یو منځ په 50 زره باندې دی کم سړی چې نو هغه په بیت الله شریف کې منځ کې نو یو منځ چې نو هغه په 1 لک باندې دی نو ځکه الله پاک په مبارکن برکت والا دی وهدن او هدایت دی په کې لیل عالمین د خلقو د پاره ټول دنیا ته چې نو هغه هدایت نه چې نو د غزه نه خوري نو ځکه الله پاک وي وهدن او هدایت دی په کې لیل عالمین د خلقو د پاره الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي
قل اوایا اے پیغمبر صدق الله رشتیا ویلی الله فتبعوا پس پیروي وکړئ تابعداري وکړئ ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې حنیف یعنی حق طرف تمایلو وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو نه ان اول بیت بشک وړم بنه کور وضع چې هغه مقرر شوی دی لناس خلق د پاره للذي هغه دی ببکه چې په مکه کې دی مبارکن برکت والا وهدن او هدایت دی للعالمین د خلق د پاره قل وایرت پیغمبر صدق الله رشتیا ویلی الله فتبعوا ملت ابراهیم پس پیروي وکړئ د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې حنیف دی حنیف وما كان او نو من المشرکین د مشرکانو نه ان اول بیت بشک وړم باندې کور وضع چې مقرر کړی شوی للناس خلقو د پاره للذي هغه دی ببکه چې په مکه کې دی مبارکن برکت والا وهدن او هدایت دی للعالمین د خلقو د پاره عالم د پاره